बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو مریم ماشومه چې چرسا دی کې خپل پلار ډېر زیاتې بیرحمۍ سره سکا پلار ډېر زیاتې بیرحمۍ سره قتل کړی و. هغه باره کې نازیه اقبال بیان مخې ته راغلی دی. هغه خپل بیان کې د حکومت نه څه چیز مطالبه کړې ده د باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان سره اخیره پرې وګورئ چې کوم ملګری موږ په چینل باندې نوی دي هغه د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ ټاله نشان دی وای تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو نازیه اقبال چې یوه سندرغاړه ده او دا پاکستاني د پیغور د لاسه پرېښودلې چې هغې ماشومانو سره خپل ورور زیاتي بدفعلي کړې وه. هغې نه بعد هغې ته پیغور جوړ شوی. دې پیغور د لاسه هغه وایي چې ما دا وطن پرېښیو خپل وطن مې پرېښی صرف د یوه پیغور د لاسه. دا یو پیغور چې موږ معاشرې کې انسان نه ځناور جوړ کړي څنګه چې دغه جینۍ دې ماشومې د پلار نه یو ځناور جوړ کړو جانور یې جوړ کړو چې خپله ماشومه یې ټوکړې ټوکړې او کترې کوي. هغه وایي چې ما خپل وطن صرف د پیغور د لاسه چې روزانه ما ته به یو پیغور تیار چې تا ورور چې دا تا لوریانو سره دا غلط کار وکړو ما خپل ورور ته پانسي مطالبه کړي او هغه ته پانسي ملا شوله. زه د حکومت وخت نه د مطالبه کوم چې د جینۍ د ماشومې پلار ته چې څومره ظلم او جبر سره د خپل لور بیرحمۍ سره قتل کړي و زه دا غواړم چې دا دومره بیرحمۍ سره قتل شي او هغوی کسانو ته سزا ملاوي چې چا چې پیغور جوړ کړی او چې خپل کار سره کار نه ساتله هغوی ته سزا ملاویدل پکار ده. ولې چې دا یو پیغور یو داسې چیز ده چې انسان نه ځناور او جانور جوړ کړي او انسان بیا خپل ښه او بد نه پیژني. انسان د حد پورې مجبوره بیرحمه شي چې هغه دماغي طور باندې هغه ډیپریشن کې لاړ شي او چې انسان په ډیپریشن کې لاړ شي نو هغه دنه چې کوم نفرت ده هغه بیا سیوا کیږي هغه دا سوچ وکړو چې دا ماشومه زه لرې کړم هغه دا سوچ ونه کړي چې ځان ختم کړم. ولې خپل ځان هر چاته ډېر زیات ګران وي خو ماشومه چې وه هغه څه پوهېده چې دغه ما پلار ما مور سره څنګه تعلقات وطن مخکې شوي وطن باد شوي. نازیه اقبال وایي چې ما دا ایوا مطالبه ده چې دا سړی سره عام پھانسی شي چې دا نور خلک چې دي دوی ته عبرت واخلي چې یوې ماشومې سره دومره زیاتې دومره ظلم چا بیا جرأت نه کېږي. دوستانو دې باره کې تاسو سره د کومنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. والسلام.